د حضرت سهیل بن حنظلي رضی الله تعالی عنه عادت او د حضرت خریم ویښته پرې کول. د مشک کې سهیل بن حنظلي رضی الله تعالی عنه نومې یو صحابي اوسېدو. ځان له یې ژوند تېرولو ډېر کم به یې خلکو سره ګډون کولو او چېرته به تلو راتلو نه. ټوله ورځ به مانځه کې مشغول و یا تسبیح او وظیفو کې. جومات ته به تلو راتلو. لاره کې حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه باندې چې یو مشهور صحابي دی تېرېدلو. ابودرداء رضی الله تعالی عنه به ورته فرمایل چې په تلو کې د خیر څه خبره واوروه نو ځه، تا ته څه نقصان نشته، موږ ته به پیدا وشي. نو هغه به څه واقعه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د زمانې یا څه حدیث واورولو. یو وارې داسې روان و ابودرداء رضی الله تعالی عنه د معمول موافق درخواست وکړو چې څه د خیر خبره واوروه نو ځه. ویې فرمایل چې یو وارې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې خریم اسدي ښه سړی دی که چېرې دوه خبرې پکې نه وي. یو یې د سر ویښته ډېر لوی دي، دویم لنګ د ګیټنو ښکته تړي. هغه ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد ورسېدو. فوراً یې چاقو راواخیسته، ویښته یې د غوږونو نه ښکته پرې کړل او لنګ یې د نیمې پنډۍ پورې تړل شروع کړو. فایده کې لیکي بعضې روایتونو کې راغلي دي چې پخپله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته د دې دوو خبرو ارشاد وفرمایو او هغه قسم وخوړو. ویې ویل چې د اوس نه به نه وي. خو دواړو روایتونو کې څه شک نشته، دا کیدای شي چې پخپله یې هم هغه ته ارشاد فرمایلی وي او د هغه غیر موجودګۍ کې یې هم ارشاد فرمایلی وي چې اورېدونکي هغه ته لاړو خبر یې ورسولو.